بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. امید دی چې زمونږ د پاڼې ملګري به ټول روغ جوړ او د صحت په جامه به یو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ مدري علمي جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې پرون د جمعې مونځ کې کم خودکش حمله وه. نو دا خو واضحه خبره ده چې مولانا حمیدالحق صاحب او د هغه سره نور ملګري په شهادت ورسېدل. خو په دې باندې ما یو څو خبرې دا کولې چې کله یو ښه خبره پکې دا وه چې مولانا حمیدالحق صاحب هغه چې کله د مونځ نه د جمعې د مونځ نه بعد فورا چې کله هغه سنت وکړل یا مکمل مونځ وکړلو، هغې نه بعد په مسجد کې دننه لا وتلی به نه و، په مسجد کې دننه به هغه څه کولو، صدقه به یې خلکو ته ورکوله. اوس دې خبرې ته سړی حیران شي چې مولانا حمیدالحق صاحب چې کله مکمل مونځ وشولو، جمع وشول، هغې نه بعد پرون د جمعې د مونځ نه بعد چې د صدقه یې ورکوله، هغه کس ته یې صدقه ورکړله چې دا کم خودکش حملور و. څه شی و؟ د خودکش حملاوري یې چې کوله. دننه دارالعلوم چې کم دننه مسجد دی مولانا عبدالحق صاحب، نو اوس دې ته سړی سوچو کې ډېر زیات حیران شي چې کله د صدقه راوباسله، همدا خودکش ته یې ورکړه او همدا خودکش چې کم دي په هغې دننه په مسجد کې دننه په ټولو څه وکړله؟ حمله یې وکړله. مسجد شهید شولو، قرآن، طلبه کرام، دارنګې مولانا حمیدالحق صاحب د هغې سره شهدا. هغې نه مخکې ده چې کله تقریر وکړلو، دا تقریر کې د خپل وضاحت وکړلو او دا خبره یې پکې هم وکړله چې مونږ ته د بهر نه هم نیت خراب دی او د ننه هم نیت خراب دی. او هغه خپله په خپل والد صاحب مولانا سمیع الحق صاحب باندې هغه خبرې وکړلې. هغې نه بعد خپل چې کوم نور حالات دي هغې سره په هغې باندې خبرې وکړلې. نو مولانا حمیدالحق صاحب او د هغه ټول ملګري چې څومره په هغې کې شهیدان شول، الله رب العزت د دوی ټولو شهادت قبول کړي او انشاءالله العزیز چې سرونه وي او د دین خدمت کې د خلک نو شهادت مرګ هغوی ته ډېر په قسمت میلاویږي. دا شهادت مرګ هر چاته نه میلاویږي، حالانکې په هماغه ځای کې خلک ډېر بد شوي دي. لکه مولانا حمیدالحق صاحب شهادت مرګ یې وړلو، د هغې سره وړوکی ماشوم، همدارنګې د دارالحفظ چې کوم قاري صاحب و د هغې بچی پکې شهید شولو، نور خلک پکې شهیدان شول. نو دغه مرګ چې کوم دی ډېر په قسمت سره میلاویږي. نو اکوړي خلک ډېر په غم او درد کې دي. یقینا موږ ټولو چې دا غم او درد ولیدلو هم کتل، نو یقینا ډېر یې غمزده کړلو. یو ځل بیا چې کوم دی د دارالعلوم حقانیې مسجد چې کوم دی انشاءالله د خلک ایمانداره دي. چې کله ایمانداره شي ته بیا یو شي نه هم نه یارېږي. ته به لکه اوس دې کې دا مطلب دی چې کله یو خودکش وشي یا د مکه وشي، په هغې کې هغه ځای له بیا خلک نه درومي. الحمدلله دارالعلوم حقانیه کې چې کله په مسجد کې د مکه وشوله، بیا هغې نه بعد چې کوم خلک جنازې ته راتلل، یقینا بې انتها زیات وو. زه خپله پکې وم، جنازه مې پکې وکړله او بې انتها خلک ډېر وو. انشاءالله العزیز همدارنګې طلبه کرام چې دي د وړې دورې والا هلته دورې حدیث ته داخله کوي. انشاءالله مخکې خو 17-1800 طلبه وفارغېدل، انشاءالله د را روان کال ته به 2500 تعداد به انشاءالله وي. دا خلک نه یارېږي او نه یارېدلی شي، نه په دماکو یارېږي او نه چې کوم په خودکشونو یارېږي او په هېڅ باندې هم نه یارېږي. او دغه طلبه کرام، د علما کرام چې ژوندي وي د شهادتونه هم راځي. افسوس په دا خبره دی چې مونږ په جومات کې په مسجد کې خودکش کول، د هغې بېادبي کول، د هغې ګستاخي کول د انتهایي ناروا کار دی. الله رب العزت دې دا چې چا کړي و، الله رب العزت هغه نیس و نبود کړي، الله یې غرق و تباه کړي. او غرق و تباه اسیم دی، الله یې چې کم دی د جهنم د لاندې نه لاندې کاندې ته وغورځوي. دا وایي مونږ خیري وي. او الله رب العزت دې د مونږ د دارالعلوم حقانیې او د علما کرامو د طلباو چې څومره محافظین دي د دین خدمت کوي، د ټولو ته الله رب العزت د دوی الله حافظ او مددگار شي. او الله رب العزت د ټولو حفاظت وکړي، د ټولو مدرسو.